بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تر هغه پورې زه یو سبجیکټ سٹارټ کوم نه تر څو پورې چې زه په هغې باندې په خپله مطمئن شوی نه یم. چې کله پې زه مطمئن شم او زه ووایم چې زه یو کس ته دا شیز وښیم نو دی به پې پوه شي او اول پې زه ځان چې دی نو فول پوهېږم. د هغې نه پس چې دی نو زه یو سبجیکټ سٹارټ کوم. اوسه پورې خو موږ بایو هم ویله، د 9th د 10th او دقې سره سره به یو دوه سبجیکټس نور هم سٹارټ کوو چې هغې ته ویلی کېږي فزیکس او کیمسټري. دا ولې ضروري دي؟ دا ځکه ضروري دي، فزیکس، کیمسټري او بایو درې واړه ولې ضروري دي چې ته مسلمان یې او ځان ته مسلمان وې نو ستا په قرآن مجید کې، زمونږ په قرآن مجید کې د فزیکس، د کیمسټري او د بایو د دنیا خبرې راغلي دي. دغه د دنیا خبرې به ته پیژنې څنګه او آیا دا ساینس چې دی دا تاله په څه کې چې دی نو هیلپ درکوي؟ په دنیاوي لایف کې خو تاله هیلپ درکوي خو آیا دې تا خپل دی خدای ته نږدې کوي او که نه کوي؟ یو مسلمان چې هغه ځان ته مسلمان وایي نو هغه له پکار دی چې هغه درې شیزونه وپېژني: بایو، کیمسټري، فزیکس او ورسره د ټولو نه امپارټنټ شیز قرآن مجید. بیکاز که ته فزیکس، کیمسټري، بایو ووایې نو ستا به یو سیسټم رواني خو ته به هغه فروټ به نشي حاصلولی، سیټسفیکشن به تا ته چې دی نو نه وي. خو که ته ورسره قرآن مجید هم په ترجمه باندې سټارټ کړو، په هغې باندې ځان هم پوهیې چې یاره دا شیز چې دی نو سټارټ دی، ما ته الله پاک دا شیزونه ویلي دي، دا شیزونه آلریډي ډسکس شوي دي، نو بیا به ته د هغې په فروټ باندې او په هغې په خوند باندې چې دی نو پوه شې. مونږ ته خو تر اوسه پورې دا ویلي کېږي چې دا فزیکس، کیمسټري او بایو دا چې دی د هندوانو سبق دی، د عیسایانو سبق دی، خو داسې نه ده. یو لیکچر به کوو په هغې کې به اسم چې دی نو دا وایو چې آیا دا شیز چې دی دا د هندوانو د مسلمانانو نه دی، د الله چې دا دنیا پیدا کړې ده نو د هغې دپاره څه لاز او تیوریز نه دي استعمال کړی؟ آیا دا په دنیا په قرآن مجید کې د دنیا آیاتونه چې دی نو راغلي دي چې ما دا دنیا چې دی ما دا ځمکه اسمان په 7 ورځو کې پیدا کړي دي، ته د سټارز ته ګورې او که نه ګورې؟ آیا ته د سټارز باندې غور کوې که نه کوې؟ ته په دې دنیا باندې غور کوې که نه کوې؟ ته چې ما څنګه پیدا کړې، ته چې ما څنګه د خاورې نه پیدا کړې، ته په دې باندې غور کوې که نه کوې؟ نو آیا دا د څه په باره کې چې دی نو دا خبرې کېږي؟ دا خبرې کېږي د ساینس په باره کې. دا ساینس زده کول پکار دي. ته مسلمان یې، یو پښتون یې، راوچتېږي، نوې جنریشن یې، تا له دا شیزونه ضروري دي. کم ساینس، قرآن مجید پلس حدیث، دا شیزونه امپارټنټ دي. د دې نه بغیر ګزاره ګرانه ده، بلکل ګرانه ده. نن چې به مونږ کوم سبجیکټ سټارټ کوو که نه، هغه داسې سبجیکټ دی چې ته سترګې پټې کړه او سوچ وکړه چې آیا په دې دنیا کې چې څه دي دا ولې دي او دا د څه نه جوړ شوي دي. ته سترګې یو ساعت له پټې کړه او سوچ وکړه چې آیا په دې دنیا کې ما سره چې دی نو څونه هر څه دي دا د څه نه جوړ شوي او په دې کې داسې څه استعمال شوي دي او دا څنګه جوړ شوي دي. ته چې کله ستا په ذهن کې یو شیز هم ذهن ته راځي، د ورکوټي پارټیکل نه واله تر د لارج د سټار د اسمانونو پورې، په دې ټولو کې فزیکس استعمال شوي دي. څنګه استعمال شوي دي دا به وایو. که تا ته لیټ سې مخامخ ستوري ښکاري، په دې کې فزیکس دی. که تا ته جهازونه ښکاري، په دې کې فزیکس دی. که تا ته دا کیمره ښکاري، په دې کې فزیکس دی. که زه ستا په دې سترګو باندې تا وینم، په دې کې فزیکس دی. ته په دې سترګو باندې ما وینې، په دې کې فزیکس دی. په دا بورډ چې تا ته ښکاري، په کم چې دا لیکل شوي دي، په دې کې فزیکس دی. کم لایټ چې راځي او په ما باندې لګي، دې کې فزیکس دی. کم لایټ چې د سن نه راځي او پلانټ په هغې باندې چې دی نو یو انرژي جوړوي او پلانټ پې غټېږي، په دې کې فزیکس دی. په کور کې چې ته چوله کېږدې او یو شیز په هغې کې کېږدې او هغه پخېږي په هغه اور باندې، په دې کې فزیکس دی. یو بټن ته ووایې او د دې ځای نه چې دی نو یو کړپ نارې شي او لایټ ولګي، په دې کې فزیکس دی. په یو بټن ته ووایې او هغه کړپ نارې شي او پکې ولګي، په دې کې فزیکس دی. چابي ته تاو کې ګاډی سټارټ شي، په دې کې فزیکس دی. جهاز الوزي، په دې کې چې کوم اویل لګي، تیل لګي، په دغه کې فزیکس دی. نور دله څه اګزامپل درکړم. ښه، کرکټ ته کې صحیح ده،
کرکټ کې چې کوم بال دا ته راځي هغه بال ته جج کې چې آیا دا به داسې وال غواړي که دا به پول شاټ کول غواړي او که دا به چې دی نو سټریټ وال غواړي په دې کې فزیکس دی. دا بال زه داسې نیسمه که دا زه داسې پرېږدم دا به ان سوینګ کېږي او که داسې پرېږدم دا به آوټ سوینګ کېږي په دې کې فزیکس دی. که لیټ سه زه منډه واخم او زما دا دواړه خپې چې دی نو چلیږي نو په دې کې فزیکس دی. یو بال چې زه د دې ځای نه 1 کیلومیټر خو ډېر زیات دی لیټ سه زه ووایم چې د دې ځای نه زه 200 میټر دا چې دی نو لرې ویشتل غواړم د دې دپاره څونه فورس ریکوایرډ دی دا فزیکس دی. یو بال زما اړخ ته را روان دی زه دلته کیچ کوم دلته کیچ کوم دلته کیچ کوم په څونه ټایم کې به دا رارسي څونه ټایم کې به زه دې ته لاس داسې کوم دا فزیکس دی. دې ته فزیکس ویلی کېږي. د دنیا چې تا ته څه ښکاري دا ټول فزیکس دی. اوس فزیکس خو دی خو فزیکس په خپله څه څیز دی نو بیا به دا ډسکس کوو. لومبي به راځو بلکل د دې بریک ډاون ته. په بوک کې ډېرې خبرې لیکلې شوي دي. بوک ځان له ګوره چې کوم ځای ګورې اول ته په کانسپټ باندې چې دی نو ځان کلیر کوه چې کانسپټ څه شیز دی. لومبي به راځو د فزیکس ته بیا به د دې بریک ډاون کوو چې په دې کې چې کوم مونږ شیزونه وایو آیا دا څه څیزونه دي په هغې کې بیا اګزامپل څه دي په هغې کې ایټم څه دی پروټان نیوټران ماس دا ټول قصې به ډسکس کوو. نن به انټروډکټري لیکچر وي خو دا انټروډکټري لیکچر د ستا دپاره دومره ضروري دی چې ډېر ضروري دی. مړه بس څه ته ویم ډېر ضروري دی. نو اوس سترګې کولاو که او راځه فزیکس ته. سټارټ به مونږ د کوم ځای نه اخلو آیا فزیکس څه ته ویلی کېږي. د فزیکس دا ورډ چې دی که نه دا راوتې دی د نیچر نه د څه نه د نیچرل د نیچرل تھنګس په باره کې سټډي کولو ته څه ویلي کېږي فزیکس ویلي کېږي. دا فزیکس چې کوم دی دا مونږ سره راوتی و د دې ورډ نه چې مونږ سره چې نیچرلی څونه په قدرت کې څونه څیزونه پرزنټ دي د دې سټډي کول دا څنګه جوړ شوي دي په دې کې دننه څه دي. لیټ سه دا یو نیچرل شیز دی په دې کې دننه څه دي دا ریډ ولې دی دا دلته دومره ولې دی دا دومره غټ ولې دی دې کې دننه څه دي دې کې دا صحیح څنګه راځي انګ پکې څنګه راځي دا ټولې خبرې ډسکس کول فزیکس دی. نیچرل تھنګس په باره کې ډسکشن کول دا ما سره فزیکس دی. نیچرل تھنګ کې څه راځي ستا څونه څیزونه دي چې هغه الریډي قدرت کې چې دی نو موجود دي. صحیح ده. اوس راځو د دې ډیفینیشن ته چې واټ از د ډیفینیشن آف فزیکس. نو په ډیفینیشن کې به مونږ هغه یو پارټ لري کو چې مونږ څه وایو فزیکس از د برانچ آف ساینس ویچ ډیل وذ د سټډي آف دقه به دې لري کو او مین شیز ته به راشو the study of physical universe, energy, matter and their relationship between each other. physical universe څه ته ویل کېږي ګوره په دې باندې ځان پوهېږي. اول یونیورس څه ته ویل کېږي یونیورس دې ته وایي که نه هسې یونیورس څه ته ویل کېږي دا خو یو ډېره یو ځان له ټاپک دی خو دا یونیورس هغه شیز دی هغه یو خلا ده هغه یو ځای دی چې په هغې کې ګیلکسیز موجود دي. ګیلکسي څه ته ویل کېږي چې په هغې کې بلیونز آف سټارز موجود دي. سټار څه ته ویل کېږي چې په هغې کې مطلب مونږ په پښتو کې ووایو چې یاره یو ځمکه لکه مونږ وایو که نه زمونږ دنیا چې څونه دنیاګانې را یوځای شي نه چې دی نو ګیلکسیز جوړ شي او بیا چې دی نو په اربونو باندې دنیاګانې چې کله را یوځای شي نو د هغې نه یو ګیلکسي جوړه شي او هغه ګیلکسیز چې په اربونو را ټول شي نو د هغې نه چې دی نو ما سره یو ملکي وی او لیټ سه او مق هغه ټولې هغه خبرې چې دی نو راځي نو دا ټول په فزیکل یونیورس کې راځي. یونیورس دې ته ویلي کېږي چې دا کم ځایونو کې مونږ اوسېږو. ما ته دا پاس چې څه ښکاري نو دا څه دي ښه لیټ سه زه دلته کې ولاړ یم که نه زمونږ ارت دی که نه یونیورس څه ته ویلي کېږي یونیورس دې ته وایي که نه چې دا ټوله کمره واخله لیټ سه یو مرله کمره ده او دا یو مرله کمره چې دی دا یونیورس څومره دی دا خو لا چاته هم چې دی نو کلیر نه ده خو یو کمره واخله په هغه کمره کې لیټ سه مونږ دا ارت دا زما د لاس نه دا ارت دی دا ځمکه ده پکې ټیک ده نو دا داسې هوا کې ولاړه دی دا دې نه بره بره لاندې سایډونو ته دا څه دي دا یونیورس دی او دا هم په یونیورس کې چې دی نو شمار دی او مونږ په دې ارت باندې څه اوسېږو د پاسه اوسېږو. څه پوه شوې او که پوه نه شوې دا داسې هوا کې ولاړ دی او د دې نه لکه دې ټایم کې مونږ په هوا کې سمپل ولاړ یو که ته سوچ وکړې که نه نو مونږ په هوا کې ولاړ یو او هغه هوا غیر چاپېره ما نه چې دی نو څه دي یونیورس دی مختلف ګیلکسیز دي مختلف چې دی نو ما سره څه دي شیزونه دي چې موجود دي او مونږ پکې هوا کې ولاړ یو
دې کې بیا ډېرې کوېسچن جوړېږي دا موږ هوا کې ولاړ یو زموږ د ارض هوا کې ولاړ دی او دې د مومنټ وغیره کې هر څه کېږي دا څنګه کېږي دا پات کې خبرې دي خو ما تعالی چې دی نو یو اوورویو درکړه چې ته ایز ا ماشوم په دې خبره باندې چې دی نو پوه شي. نو فزیکل یونیورس هغه چې فزیکلی موجود دی موږ سره د دنیاګانې دا سټارز دا شیزونه هر موجود دی ځمکه موجود دی ځمکه کې څه دي اسمان کې څه دي سټار څه دي اوریځې څنګه راځي دا ټول فزیکل یونیورس دی نیچر چې دی نو څنګه دی. بل دی انرژي بل دی میټر د سټډي اف فزیکل یونیورس انرژي میټر اینڈ دیئر ریلیشنشپ د دې خپلو کې ریلیشنشپ څه دی د میټر او د انرژي خپلو کې ریلیشنشپ څه دی د انرژي او د میټر په خپلو کې څه دی د فزیکل یونیورس په خپلو کې چې دی نو ریلیشنشپ څه دی څه به خبره ورسېدې. اوس راځو چې آیا اول انرژي څه ته ویل کېږي میټر څه ته ویل کېږي یو ریلیشنشپ. ګوره فزیکل یونیورس ته ویل کېږي د ورلډ اینڈ د یونیورس ویر وی آر لیوینګ ان په دې خبره باندې چې دی نو مونږ ډسکشن وکړو. ډایرکټ راځو انرژي ته. انرژي څه ته ویل کېږي انرژي ویل کېږي طاقت ته. څه مطلب دی د طاقت د دې طاقت دا مطلب دی که نه چې هغه یو ابیلیټي چې هغه تا سره چې دی نو څه کار کولی شي یا چې دی نو چینج راوستی شي. لیټ سه ما کې دومره انرژي ده چې دا زه داسې راته وکړم نو دا ما سره څه دي دا انرژي ده. په اور کې دومره انرژي ده چې هغه تاله چې دی نو څه پخوي خوراک پخوي. څه په خبره ورسېدې په سن لایټ کې دومره رڼا ده لایټ انرژي ده چې هغه پلانټ ترې نه اخلي او هغه څه کوي هغه خپل ځان دپاره استعمالي فوټوسینتھسس ترې نه کوي. دا هغه انرژي ده چې ابیلیټي ټو ډو ورک. انرژي څه ده هلکه وي ستا انرژي ډاون شوې ده کار کول وینې دغې ته انرژي چې دی نو ویلې کېږي. ما یو څو اګزامپلز درکړی یا چې دی نو هغه چینج راولي. لکه ګوره ما کې انرژي ده زه منډه وهم چې زه منډه وهم نو دا چینج راځي که نه چینج به راځي نو دغه هغه چینج دی ما سره دا هغه ما سره چې دی نو هغه چینج راوستل دي د چا په مدد سره د دې طاقت د دې انرژي په مدد سره. څه پوه شوې او که نه. اوس په سره راځو په دې کې به کاینټیک انرژي شوه ترمل انرژي شوه پوټینشل انرژي. کاینټیک انرژي چې موشن ته کې ټیک ده ته موشن کې دی ته ما سره چې دی نو کاینټیک انرژي تا سره چې دی ترمل انرژي لکه ما تعالی د هیټ اگزامپل درکو اور لګېدلې ته پې څه ولګې هغې انرژي ته استعمالې او څه پې پخې دغه تا سره انرژي ده. هغه اور تا سره څه چل کوي چینج راولي او که نه راولي که نه نو دغه شان دی. اوس به راشو څه ته میټر ته. آیا دا میټر ویلې کېږي څه ته په دنیا کې هغه څیز چې هر څیز دی چې هغه څه چل کوي وي any substance having mass and occupy space. هغه سبسټانس هغه شیز هغه یو تینګ چې هغه ماس اکوپای کوي سوري د هغې کې دننه ماس وي او سپیس اکوپای کوي ځای نیسي. د دې خبرې څه مطلب دی دا میټر دی دغې دننه څه ماس شته او که نه. ماس څه ته ویلې کېږي خو دلته راځو دې ماس ته راځو. ماس څه ته ویلې کېږي دننه چې ماس استعمالیږي د میئرمنټ دپاره د څه شي د میئرمنټ د اماونټ آف میټر ان ان آبجیکټ آ پارټیکل. دې باندې ډسکشن کوو خو دا ما سره میټر دی د دې دننه ماس هم شته او ورسره دې ځای نیسي او که نه نیسي که لیټ سره دا دلته دغه کوم نو ځای نیسي او که نه نیسي دغه شانتې تا سره چې دی نو میټر هغه شیز ته ویلې کېږي چې کم ما سره څه کوي ځای نیسي او ورسره ماس هم په خبره ورسېدې او کو نه رسېدې. اوس دې ځای کې خبره دا ده که نه چې دا میټر د څه نه جوړ شوی دی. که زه ووایم چې آیا میټر دی نو میټر د څه نه جوړ شوی دی آیا میټر جوړېږي د څه نه نو څنګه چې مونږ په سیلز او په دغه کې دا ویلو که نه چې یاره ما سره سیل دی او سیل چې دی نو یو بیسیک یونټ دی او د هغې نه چې دی نو زمونږ دا باډي جوړېږي نو دغه شانتې دا میټر د څه نه جوړېږي دا به د ایټمز نه جوړېږي. څه په خبره ورسېدې دا به د څه نه جوړېږي د ایټم نه به جوړېږي. نه اوس دلته کې کوېسچن دا دی چې وټ از ایټمز ایټمز چې دی نو څه ته ویلې کېږي نو دغه ډسکشن ته به اوس راځو. دې ځای پورې دا خبره کلیر چې د سټډي آف د فزیکل یونیورس انرژي میټر اینډ دیئر ریلیشنشپ ټو ایچ ادر از نون ایز فزیکس. په فزیکس کې به مونږ دا خبرې وایو په هغې کې مونږ بیا فزیکل یونیورس انرژي او بیا میټر چې دی نو ډسکس کوو. اوس به په میټر کې دا وایو چې میټر چې د دې ایټم نه جوړ شوی دی د دې ایټم نه نو په دې ایټم کې بیا څه شیز دی او دا ایټم په خپله چې دی نو څه څیز دی. نو اوس د دغه ډسکشن ته چې دی نو راځو. ایټم څه ته ویلې کېږي د سمالسټ یونټ آف د کیمیکل ایلیمنټ یو ایلیمنټ دی یو شیز دی ټیک ده. لیټ سه تا کاربن واغشته هایډروجن دی واغشته هیلیم دی واغشته وټ ایور چې تا سم یو ایلیمنټ تا واغشته یو شیز تا واغشته یو کیمیکل
الیمنٹ تا راواخیسته او ته دا ګورې لیټ سه زه اوس دا والم یاره زه دا والم چې دا چې ما سره څه یو الیمنٹ دی دا الیمنٹ زه ګورم چې آیا د دې ورکوټې نه ورکوټې پارټیکل به ما سره څه وي هغه به ما سره څه شیز وي هغه اټم وي نو سمالست یونټ اف د کیمیکل الیمنٹ اینڈ د بلډینګ بلاک اف د میټر مطلب څه چې ډفرنٹ ټایپ اف اټمز به رایوځای کېږي نو د هغې نه به تا سره څه جوړېږي میټر به جوړېږي دا یو بلډینګ بلاک دی بلډینګ بلاک څه مطلب چې ته کله یو بلډینګ جوړوې نو پکې به بلاکس لګې که نه خښتې پکې لګې که نه دغه خښتې ما سره څه شیز دی دا اټم دی یو میټر چې جوړېږي چې هغه ځای نیسي او د هغې به ماس وي نو هغه به د څه نه جوړېږي د اټم نه Now, what is the structure of the atom? نو په دې کې مختلف ټایپ اف اټمز چې دی نو لکه مطلب مختلف سټرکچرز چې دی نو ډیفاین شوي دي خو که لیټ سه موږ چې دی نو یو سټرکچر ډیفاین کړو صحیح ده نو همغه شانتې دلته کې به چې دی نو یو سټرکچر به موږ ډیفاین کړو صحیح ده اسې سټرکچر د دې چې دی نو هر ډیفرنسیشن چې دی نو شته هغه بیا تاسو چې دی نو وګورئ چې آیا اټم چې دی نو یو سمالست پارټیکل دی نو څنګه دی صحیح ده خو دا زه ستاسو پوهېدلو دپاره چې دی نو کوم اوس ګوره دې ځای کې دې څه وایي په اټم کې چې دی نو دا بلډینګ بلاک دی خو د دې اټم درې مین پوینټس دي درې مین پارټس دي پارټ څه ته ویل کېږي چې دا اټم هم د څه نه جوړ شوی دی میټر د څه نه جوړ شو د اټم نه اټم د څه نه جوړ شو د یو درو شیزونو نه الکترون پروټون نیوټرون د دې درو شیزونو نه څه جوړ شوی دی اټم جوړ شوی دی ناو وټ از الکترون الکترون څه ته ویل کېږي نو ګوره اوس په دې ځای کې چې دی نو موږ څه خبره کوو چې آیا الکترون چې دی نو څه ته ویل کېږي نو ګوره الکترون ما سره سب اټامیک پارټیکل دی سب اټامیک پارټیکل څه مطلب دی د سب اټامیک پارټیکل دا مطلب دی چې لیټ سه دا ما سره اټم دی صحیح ده نو د دې اټم چې کوم ما سره نور پارټیکلز دي نو په هغې کې به یو څه شیز وي یو به الکترون صحیح ده یو به ما سره الکترون او دا الکترون چې دی دا به نیګیټیولی چارج څه وایي دا به نیګیټیولی چارج پارټیکل او دا نیگیټیولی چارج ولې دی دا ځان له بیا یو کوېسچن دی خو دا مخکې بیا چې دی نو وایو او آربټ د نیوکلیس اف د اټم آربټ اف د نیوکلیس اف د اټم مطلب څه دی چې ګوره څنګه چې په سیل کې یو نیوکلیس وکنه دغه شانتې د اټم په دې سټرکچر کې هم چې دی نو څه شی دی یو نیوکلیس دی په هغه نیوکلیس کې و ما سره چې دی نو یو پروټون پریزنټ دی صحیح نه پروټون به او یو به چې دی نو یو به ما سره سي یو به نیوټرون یې نیوټرون او دا الکترون نه دی دا الکترون دا به داسې تاویږي دا به داسې تاویږي صحیح ده دا تاویږي ولې دا ځان له یو ډسکشن دی خو دې ځای کې ته صرف او صرف دومره چې دی نو یاد وساته چې الکترون به ما سره نیګیټیولی چارج دی او دی به آربټس اراوند د نیوکلیس اف د ایټم نیوکلیس اف د اټم اټم کې ما سره دننه په نیوکلیس کې څه موجود دی پروټون او نیوټرون اوس دغه ډسکشن ته چې دی نو راځو پروټون ما سره څه شی دی پروټون پی او پازیټیو پی کې هم پی څه مطلب دی پروټون او د پازیټیو څه مطلب دی پی نو هغه ما سره هم پازیټیو چارج شو دا به ما سره څه وي دا به پازیټیو چارج وي with in nucleus of the atom along with the neutron او دی به کوم ځای کې موجود وي دی به هم موجود دی دې ځای کې د چا سره به موجود وي د نیوټرون سره به موجود وي each element having unique number of proton په هر یو element کې به پروټون بدلیږي because of the mass چې کله ماس بدلیږي ورسره به پروټون او هر یو شیزونه چې دی نو بدلیږي دا به بعد کې ډسکشن د دې چې دی نو کو خو د دې خبرې څه مطلب دی چې هر یو ایلیمنټ چې ته راواخلې که کاربن ډای اکساید دی کاربن دی هیلیم دی هایډروجن دی واټ ایور نو د هغې به څه وي یونیک نمبر اف پروټون به وي د هر یو شیز به چې دی نو یو ډفرنٹ ټایپ اف یونیک نمبر اف پروټون به وي یونیک نمبر مطلب چې نمبرز تعداد اف پروټون به په هغې کې یونیک وي اوس د دې نه پس ما سره بیا څه راځي نیوټرون راځي ګوره دا هم لا موږ په اټم کې چې دی نو لګیا یو په دې نیوټرون باندې د دې نیوټرون څه مطلب دی د دې مطلب دی نیوټرل د دې څه مطلب دی نیوټرل مطلب دی چې په ده باندې هیڅ چارج چې دی نو نشته نو چارج found in the nucleus دی به په نیوکلیس کې موجود وي and vary according to the elements دی به چې دی نه according to the elements چې دی نو څه کېږي دی به چینج کېږي را چینج کېږي دا ډسکشنز بعد کې دي بیکاز اوس مونږ په دې کې دا ډسکشنز چې دی نو راواخلو که نه بیا به ډېره زیاته چې دی نو مشکلې شي چې آیا دا الکترون ولې نیګیټیو دی او دا شیزونه چې دی نو څنګه دي خو دلته کې صرف ته انټروډکشن کې دا وپېژنه چې آیا ما سره چې دی نو دا کاته څنګه روانه دا چل څه روان دی صحیح ده
دی به اکارډینګ ټو د ایلیمنټس چې دی نو چینج کیږي او بیا دی کې د آیسوټوپس هغه خبره هم چې دی نو راځي ابا بعد کې ډسکس کوو. اوس خبره څه شوه چې ما سره کوم د اټم سټرکچر دی پای کې درې شیزونه دي. درې شیزونه څه مطلب دی؟ الکترون دی، پروټون دی، نیوټرون دی. پروټون او نیوټرون چې دی دا ما سره په نیوکلیس کې پریزنټ دي او الکترون به د هغې نه چې دی نو تاویږي را تاویږي. څه پوه شوې او که نه؟ او دا اټم ما سره څه شی جوړوي؟ دا میټر جوړوي. نو په اټم په میټر کې خو ما دا ډسکس کړه چې یاره کمپوزډ آف اټم، دا ما سره د اټم نه جوړ شوی دی. اټم کې څه دي هغه مونږ ډسکس کړل. اوس په دې څه وایو؟ اوس په ده وایو هیوینګ ماس. نو وټ از ماس؟ ماس څه ته ویل کېږي؟ اوس ګوره د اماونټ دا ما سره اصل کې یو میرمنټ دی. میرمنټ څه ته ویل کېږي؟ میرمنټ ناپ تول. دا ما سره یو میرمنټ دی اماونټ آف میټر ان ان آبجیکټ آر پارټیکل. ګوره په یو میټر کې دننه ټیک دا څومره ماس دی، څومره د ده چې دی نو دننه ما سره چې دی نو څه شیز دی، څومره ما سره ماس چې دی نو په ده کې موجود دی. اوس د دې ماس څه مطلب دی؟ د دې ماس نه ما ته چې دی نو څه ظاهریږي؟ نو د دې نه به دا هم ظاهریږي که نه چې د ډیټرمن د ریزسټنس ټو چینج ان موشن. لیټ سه د یو شیز چې دی نو ماس زیات دی، صحیح ده؟ لیټ سه یو شیز چې دی نو ماس زیات دی نو د هغه ریزسټنس به زیات وي که نه؟ ټیک ده؟ موشن چې دی نو د هغه چینج ته به ریزسټنس د هغه زیات وي او که نه به وي زیات. لیټ سه د یو شیز چې دی نو ماس کم دی، دننه نه چې دی نو د هغه ماس کم دی نو د هغه ریزسټنس به کم وي او که نه به وي کم. نو دغه شانتې چې کوم دی ما ته څه شو کوي؟ دا ماس ما ته څه شو کوي چې آیا د ده چې دی نو ماس ما سره زیات دی او د ده ماس دننه چې دی نو ما سره د دې میټر ماس چې دی نو ما سره کم دی او د ده چې دی نو زیات دی. اوس دلته کې کوېسچن د ده چې دی نو زه پرېږدم. کوېسچن تا سره څه دی چې ته به سمپلی چې دی نو سرچ کړې چې mass of different elements. ٹھیک ده؟ یا mass of different element یا mass of different matter. ته به وګورې چې آیا د میټر لیټ سه یو میټر دی د هغه څونه ماس دی، د بل میټر څونه ماس دی. که د یو کس میټر چې دی نو د یو میټر چې دی نو ماس زیات شي نو څه چل به وي، او که د یو شیز چې دی نو میټر ماس کم شي نو څه چل به کېږي. صحیح ده؟ او د دې سمپل یو اگزامپل دا دی چې څه څیزونه چې ته د اوبو د پاسه اوبو ته ولي نو هغه د اوبو د پاسه راشي. صحیح ده؟ او چې کله ته چې دی نو د اوبو دې ولي نو هغه اوبو لاندې لاړ شي. ولې؟ دا یو کوېسچن دی دلته. نو دا به لږ غوندې کې سرچ کړې، بیا به مخکې خیر دی چې دی نو عموم وایو. اوس به راشو څه ته؟ دا خو د دې د ماس خبره شوه. اوس په ریلیشنشپ ته راشو. نو دې کې لا آف کنزرویشن آف انرژي والا یو خبره ده ایز ایکل ټو ام سی سکویر والا هم دا خو دا به بعد کې ډسکشن کوو چې کله ډیټیل ته د دې مونږ ځو کاینټیک انرژي او دا شیزونه وایو هغې کې به ډسکس کوو. خو دې کې یو دوه مین خبرې دا دي که نه چې مونږ دا ویلو چې د انرژي او د میټر په خپلو کې چې دی نو دا انټرچینجبل دی. انټرچینجبل څه مطلب دی؟ چې انرژي کین بي چینج انټو میټر اینډ میټر کین چینج انټو انرژي. څه مطلب شو د دې خبرې؟ د دې دا مطلب شو چې انرژي چې ده که نه دا میټر ته چینج کیدی شي او میټر چې دی دا انرژي ته چینج کیدی شي. نو ګوره د دې کې یو سمپلی به ته چې دی نو څه چل وکړې؟ ته به سمپل چې دی نو موبایل راوالې د دنیا اگزامپلس چې دی نو د دې ملاویږي. څنګه ملاویږي؟ ته به سمپلی چې دی نو سرچ وکړې او څه به ووایې چې یاره what are the daily life examples of the conversion of energy into matter. نو څه مطلب شو؟ ګوره په دې کې که ته وګورې که نه که ته په دې کې وګورې د دنیا اگزامپلس چې دی نو راځي لکه که د بایو ریلیټډ مونږ اگزامپل واخلو د انرژي ټو دی energy into the matter. نو energy into the matter د بایو چې دی نو یو بیسټ اگزامپل څه دی؟ فوټوسنتھسس. صحیح ده؟ فوټوسنتھسس کې چې دی نو تا سره څه راځي؟ په فوټوسنتھسس کې مونږ دا خبره ډسکس کوو که نه چې پلانټ کنورټ سن لایټ انرژي انټو ګلوکوز میټر اینډ اکسیجن. ګوره دې ځای کې ما سره چې دی نو څه راځي؟ سن لایټ راځي. ټیک ده؟ اوس دا سن لایټ څه شیز دی؟ دی چې کله راشي نو څه چل کېږي؟ فوټوسنتھسس کېږي که نه؟ نو دا سن لایټ ما سره څه شیز دی؟ دا ما سره دی انرژي. ټیک ده؟ او دا چې دی نو ما سره څه ته چینج کېږي؟ ما سره فوټوسنتھسس کېږي نو ما سره څه جوړېږي؟ اکسیجن جوړېږي که نه؟ اکسیجن هم جوړېږي او ورسره ګلوکوز هم جوړېږي. نو آیا مونږ څه وویل؟ مونږ څه ویلو چې میټر به څه ته ویل کېږي؟ چې هغه شیزونه چې ماس یې وي او سپیس اکوپای کوي. نو آیا ګلوکوز او اکسیجن چې دی نو څه ماس او سپیس اکوپای کوي او که نه؟
نو بالکل کوي. نو دا د دې چې دی نو یو بیسټ اگزامپل شو. ښه بیا د دې نه علاوه چې دی نو موږ سره د دنیا نور هم چې دی نو اگزامپلس دي. لکه که موږ وګورو نو فوټوسنتھسس سره سره کوکینګ اگزامپل وختي ما هم چې دی نو درکو. موږ څه چل کوو؟ موږ هیټ ولګو که نه. دا هیټ ما سره اصل کې چې دی نو څه شیز دی؟ موږ الیکټریکل انرژي چې دی نو څه ته کنورټ کوو؟ موږ الیکټریکل انرژي from S2 into chemical energy یا chemical energy دا هغه څه ته چې دی نو کنورټ کوو thermal energy ده. لکه لیټس سي موږ ووایو دا ګیس دی ګیس. نو دا ګیس ما سره څه شیز دی؟ دا chemical energy ده. دا څه دی؟ chemical energy ده او دا زه څه ته کنورټ کوم؟ thermal energy ده. ټیک ده؟ دا زه څه ته کنورټ کوم؟ ترمل انرژي ته. او دغه ترمل انرژي ته چې زه کله دا کنورټ کوم که نه نو ما سره څه چل کېږي؟ دا ترمل انرژي ما سره څه چل کوي؟ دا ما سره څه جوړوي؟ فوډ جوړوي او که نه جوړوي. په فوډ جوړولو کې هیلپ کوي او که نه کوي. نو دا د یو اگزامپل شو. نو دغه شانتې دي دا وایي چې د دې په خپلو کې ریلیشنشپ دا دی چې انرژي کین بی چینج انټو میټر. او میټر چې کوم دی هغه هم چې دی نو انرژي ته کنورټ کېږي. لکه لیټ سي ما یو میټر راواخلم. زه به تاسو له یو څه اگزامپل درکړم چې لیټ سي فیول دی تیل دی که نه. تیل ته چې دی نو تیلې دی ورته ووایو نو هغه خو او میټر که نه. او میټر سپیس یې اکوپای کو او ماس یې هم. نو چې کله ته دا شیز چې دی نو تا دې ته تیلي ووایو نو دی نه دوه انرژیز جوړ شو. دغه میټر څه ته کنورټ شو؟ دوه انرژي ته. یو ترمل انرژي ته چې هیټ یې تا سره پروډیوس کو او یو لایټ انرژي ته چې لایټ یې هم تا سره جوړ کو. نو دا د دې مطلب دی چې لا اف کنزرویشن اف انرژي به بعد کې خیر دی وایو. خو ریلیشنشپ د دې څه دی چې آیا انرژي چینجز انټو میټر اینڈ میټر چینجز انټو انرژي. د دې بیا فایدې څه دي؟ نو دا دونه فایدې ما ته چې دی نو دلته کې ایکسپلین کړي چې بیسیکلی مونږ سره چې په ډیلی لایف کې څومره هر څه کېږي نو یا مونږ انرژي میټر ته کنورټ کو یا میټر چې دی نو انرژي ته کنورټ کو. ټول سیستم هم په دې باندې روان دی. بغیر د دې نه چې دی نو ستاسو یونیورس چلیږي نه. یا میټر چې دی نو انرژي ته کنورټ کېږي یا انرژي میټر ته چې دی نو کنورټ کېږي. او بله یو امپورټنټ خبره په دې کې دا ده چې انرژي چې کوم دی که نه دی فارمز چینج کوي. لکه ترمل انرژي، هیټ انرژي، لایټ انرژي، کاینیټیک انرژي، پوټینشل انرژي. صحیح ده؟ دی فارم چینج کوي را چینج کوي. یو فارم ته وړي بل فارم ته وړي بل فارم ته وړي بل فارم ته بل شکل ته وړي. نو دا د دې هغه ډسکشن شو. اوس په دې ځای کې د ټولو نه یو څو خبرې چې دی نو پاتې شوې چې وټ از د بیسک ایم آف د فزیکس. د فزیکس بیسک ایم څه دی؟ نو دا د خو بخیر هسې کلیر شوی هم وي چې آیا بیسک ایم چې دی نو د دې څه دی. خو که مونږ وګورو که نه نو بیسک ایم د دې دا دی چې مونږ لومبې څه وکړو؟ ابزرویشن وکړو. ټیک ده؟ ابزرویشن د څه څیزونو وکړو چې آیا ما سره چې دی نو دا څه روان دي او دا څنګه چې دی نو روان دي. بیا د دې ابزرویشن په بیس باندې زه څه چلو کوم؟ ایکسپریمنټیشن وکړم. ایکسپریمنټ وکړم. ټیک ده؟ بیا چې کله زه دا ایکسپریمنټ وکړم نو زه به دا کلیر کوم چې آیا ما چې د ابزرویشن او هایپوتیسز او دا څیزونه راوستي نو دا ټیک هم دي او که نه. بیا به د دې نه چې دی نو زه څه کوم؟ دې نه به زه یو فارموله جوړوم. څه به جوړوم؟ فارموله به جوړوم او هغه به میتھمیټیکل فارموله وي. ټیک نه؟ میتھس اینډ فزیکس په یو بل سره چې دی نو ریلیټډ وي. او دغه میتھمیټیکل فارموله چې کله جوړ شي دا بیا زه ډفرنټ چیزونو کې استعمالوم. څنګه به استعمالوم؟ د دې نه به زه بیا یو تیوریټیکل انټرپریټیشن راوباسم. تیوریټیکل انټرپریټیشن. تیوریټیکل انټرپریټیشن څه ته ویل کېږي چې ته به یو تیوري پیش کړي. لایک لیټ سي ایز ایکول ټو ام سی سکویر یا چې دی نو داسې د دنیا نورې تیوریز دي چې هغه تا ته چې دی نو شو کوي چې یاره دا ما چې کوم دا ابزرویشن کړی دی ما لکه ګریویټي شوه، لکه د دې نه علاوه د سپیس تیریز شو، دا چې څونه هم تیریز دي نو دا څنګه راوځي؟ دا د دې فزیکس په مدد سره چې دی نو راووتې چې تا سره ابزرویشن وشو، ایکسپریمنټیشن وشو، دا ټولې قصې وشوې نه پس تا ته څه تیوریټیکل چې دی نو مواد میلاو شو. دا فزیکس دا کتابونه چې څونه لیکلي شوي دا د دې په بحث باندې چې دی نو لیکلي شوي دي. صحیح ده؟ اوس زما په خیال چې په دې کې خو په انټروډکشن کې چې دی نو څه پاتې نه شو. تاسو چې خپل کم شیزونه هم وګورئ که نه ښه به دیږي. یو بله خبره دا ډېره ډسکس کېږي چې آیا فزیکس چې دی نو زموږ په میډیکل
میډیکل سایډ ته چې دی نو استعمالېږي، نو بالکل استعمالېږي، لکه ایکس ری شو، سی ټي سکین شو، ایم آر آی شوه، یا سرنجز جوړول شو، د هغې نیډلینګ کول شو، یا وټ ایور چې څونه هم څیزونه دي، نو د دې کې ته خامخا فزیکس استعمالوي. د فزیکس نه بغیر نه کیږي. او د فزیکس یو آسان ډیفینیشن، میجرمنټ، ناپ تول، سمپل، دا د دې آسان ډیفینیشن دی. په فزیکس کې به ته ناپ تول خامخا کې، دا خبره مانه به سټارټ کې ایره شوه، دې کې به ته ناپ تول کې، ته چې یو دې کې یو اگزامپل ورکړی د کپړو، چې لیټ سې ته یو کپړو والا لاړ شي، نه تا لومبۍ څه چل کوي، ناپ تول دله کوي که نه کوي، چې آیا ستا لینت څومره دی، لینت څه شیز دی، یو بیسک یونټ دی، صحیح ده، د ناپ کول یو بیسک یونټ دی، صحیح ده، ستا ویټ څومره دی، صحیح ده، نو دا شیزونه په دې کې چې دی نو ستا هایټ چې دی نو څومره دی، دا شیزونه په دې کې میټر کیږي، دا شیزونه په دې کې ډسکس کیږي، صحیح ده. نور چې دی نو خیر د دې ځای نه به تا ته کانسیپټ کلیر شي، بیا بک ورسره خامخا چې دی نو ګوره که نوټ ګورې چې کوم ځای نه هم تا ته اسانېږي هغه ګوره. خو فزیکس یو داسې شیز دی چې هغه ضروري دی. د دې نه پس چې کوم ستاسو ټاپک راځي هغه قرآن ان فزیکس دی، او بیا چې دی نو کوم ټاپک دی هغه کنټریبیوشن اف د فزیکل ساینسز ان اسلامیک ورلډ. زما په خیال چې د دې ډسکشن ته چې دی نو ضرورت نشته. ته چې وګورې نو تا ته پته ولګي چې یاره عبدالحاتم چې دی نو څه چل کړو، بیا دغه شانتې عبدالسلام چې دی نو څه چل کړو، بیا چې دی نو مطلب مونږ سره نور چې څونه ساینټسټ عبدالقدیر چې دی نو څه چل کړو، دا شیزونه ته پخپله وګوره. دې باندې که زه لیکچر جوړ کړم زه به تا ته پکې چې دی نو څه داسې چې دی نو ووایم، هغه چې کومه ریالټي ده هغه ریالټي به مونږ دلته کې خیر دی نه ډسکس کوو. که لیټ صاحب بیا هم ته غواړې چې او یاره زه په د کنټریبیوشن اف د فزیکل ان اسلامیک چې کوم سکالرز وو هغوی په دې کې څه کنټریبیوشن کړی، زه په هغې باندې لیکچر جوړ کړم، بالکل ته ما ته ووایه کومنټ کې، زه به یې درته جوړ کړم، ما ته هېڅ ایشو چې دی نو نشته. بابسې چې کوم سبجیکټ دی قرآنک آیات او هغه شیزونه دا به اخره کې ډسکس کوو، چې ته لږ غوندې کې وپېژنې اول که نه چې ماس څه ته وایي، بیسک یونټ څه ته ویلې کېږي، اکسلریشن څه ته وایي، ویلاسټي څه ته وایي، میجرمنټ څه ته ویلې کېږي. هغې نه پس به بیا دا اخره کې ډسکس کړو چې آیا اوس قرآن مجید کې چې دی نو څه خبرې راغلي. ٹھیک نا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کې ملاویږو. کومنټ مې ضروري پکار دی چې ما ته پته ولګي چې ته څومره پوه شوې په فزیکس، ته څومره پوه شوې، څه بهتري راوستل پکار دي، څومره ډسکشن پکار دی، څه پکار دی. السلام علیکم.